الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیر زیات خوبو طالب علمانو ملګرو، نن چې موږ کوم سبق وایو هغه د فصل نمبر 2 چې دا د جملې ذاتی او صفتی اقسام. دا خبره مخکې مونږ څو ځله کړله چې دا خبره د لیکلي چې دا خبره دی واضح هي چې جمله د دوه کلمو نه کم نشي کېدای، یعنی کم از کم کلمات چې پکې دا پکې دوه کلمات دا دواړه کلمات به یا په لفظونو کې موجودي او یا به یو کلمه موجوده ده بل چې کوم نن دا مقدره دا پټي لکه چې په لفظونو کې موجود لکه ضربه زیدون. نو ضربه زیدون ته وګوره، ضربه زیدون دا یک کلمه شو، دا دوه کلمې چې کوم دا موجود دي. ضربه زیدون او دا جمله شو، ضربه فعل او زیدون ول فاعل، فعل سره فاعل جمله فعلیه خبریه شو. او یا په الفاظو کې دوه موجود نه بلکې یو به کې مقدره، یو به پټي او یو به ښکاره، لکه ای ضریب چې کوم ده ای ضریب یعنی تو مار تو حال وکنه، دا هم جمله ده. اوس به سړی وایي چې لکه یضرب څنګه جمله ده، دا خو یو کلمه ده. نو موږ وایو چې دا یو کلمه ده خو په دې کې ضمیر پټ دی. زه تا ته وایم چې لکه یضرب ووهه، نو دې معنی ده یو خو دا وهل دي او یو دا ته پکې فاعل دی. نو ووهه ته اصل کې داسې ده. نو دا یضرب چې کوم ده لا په لفظ کې موجود دی، په دې کې انت پټ دی. څه پکې پټ دی؟ یعنی یضرب انت ته وهل وکړه. نو دا مثلا کې دوه کلمې دي خو یو پکې مقدره ده. همدغه خبره دلته کوي چې کم از کم د دوه کلمو نه به دا کم نه وي. نو دغه دوه کلمې به یا دواړه په الفاظو کې موجودي یا به یوه پټی او یوه ښکاره وي. دغه ته ویل کېږي کلمه. او بیا دا دې ته ویل کېږي جمله. او دا جمله چې کم دا د دوه کلمو نه کله زیاته هم وي، نو چې کله زیاتې دا کلمات پکې زیات نو بیا جملې دغه کلمات په دې کې بیا دا پیژندل پکار دي چې لکه دې کې اسم کومه ده، دې کې فعل کومه ده، دې کې حرف کومه ده. دا به کې پیژندل دا چې د لپاره چې تمیز پکې راشي چې دا فعل ده، دا فاعل ده، دا مسند ده، دا مسند الیه ده، دا مبدل منه ده، دا بدل ده. دې لپاره چې دا څه پکې سړی وپېژني. لکه مثلا زه به دا وایم لکه ضربه زیدون عمران. نو ګوره ضربه فعل دی، دا پکې موږ وپېژن، او زیدون چې کوم دا ول فاعل دی، او عمران چې کوم دا مفعول به دی. یعنی وهل وشو، چا وکړو زید وکړو، او څوک یې ووهه نو عمر یې ووهه. دا پکې موږ تمیز وکړو، ټولې کلمات موږ جدا جدا کړو. یا زیدون فی الداری، نو زه به دا جدا جدا کوم چې زید چې شی دی، فی چې شی دی، دار چې شی دی. نو زید اسم دی او مبتدا ده، او فی چې کوم دی دا حرف دی، او دار چې کوم دا اسم دی، دار د لپاره مجرور دی، ظرف دی. والله ښه چې دا زید چرته دی، ظرف او زی ولا کومه دی، دار دی ولا په کور کې دا دی. دقه خبره کوي ښه چې واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. دا خبر دی واضح ہے کہ وہ جملہ ہم دو کلموں نے کم نہیں، یا تو وہ دونوں کلمے لفظ میں موجود ہو یا خبر دوانہ کلمے پر الفاظ کی موجودی، الفاظ بھی موجود لکه ضرب زیدون، ضرب موجود ہے اور زیدون موجود ہے، دو کلموں والا جملہ دا. جیسے ضرب زیدون یا تقدیرن ہو یا به تقدیرن موجودی لکه یضرب. نو یضرب وګوره کلمه خو یوه ده خو په دې کې تقدیرن دویمه کلمه موجوده چې یضرب انت دی. اصل کې انت اسم پوشیده ہے چې په دې یضرب کې د انت چې کوم دی نو دا پکې پټ دی، لفظ میں موجود نہیں، په الفاظو کې موجود نه دی. جمله میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں. په جمله کې تاسو سمجھو چې دوه نه زیاتې کلمې هم کېدای شي، دریم کېدای شي، څلورم کېدای شي، ډېر هم کېدای شي، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. زیادہ هیڅ حد نشته کہ شل کلمې پکې راوځي. جب جملہ کے کلمات بہت ہو تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے. چې کله بیا ډېرې کلمې شي بیا به کې د اسم او د فعل او د حرف د هغې تمیز کول پکار دي چې دا پکې سړی جدا جدا کړي چې اسم کم دی، فعل کم دی، حرف کم دی. اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی. بیا پکې دا ګوري چې هلکه معرب دی که مبني دی. معرب او مبني په خپل ځای کې باندې ناشي. عامل ہے یا معمول ہے، عامل ہے په بل څیز کې عمل کړی دی،
که معمول په دې کې عمل کړی شوی. ګوره دا ضربه زیدون چې کوم دی ضربه چې کوم دا عامل په اصل کې یعنی دا زید چې مرفوع ده دا ضمه چې کوم دا ولې ضربه ورکړله نو د ضربه عمل کړل دا زید کې عمل کړل دا زید ول معمول په دې کې عمل کړی نو دا به کتل پکار دی. और यह भी मालूम होना चाहिए दाम मालूम दल पकार दी कि कलिमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह है چې د کلماتو د یو بل سره د تعلق څنګه دی. نو موږ تعلق دار کنه چې موږ چې ضربه مسند دی او دا زید دا ول مسند الیه دی یعنی د ضربه نسبت شوی دی زید ته او دا امرن چې کوم نه په دیوان لا کار واقع شو د یو بل سره تعلق د غشدغه لینک شو فعل بل ول فاعل بل ول مفعول له یو بل سره تعلق شو ताकि मुस्नद और मुस्नद लही ज़ाहिर हो जाए. देर पार च मुस्नद मुस्नद लही पर जुमला की ज़ाहिर शे और जुमला के सही माना आ सके. देर पार च जुमले सही माना सड़ी तो मालूम शे कल चकोर ता मुस्नद मालूम को मुस्नद लही दी मालूम को फ़ाइल दी मालूम को मफ़ऊल दी मालूम को फ़ेल दी मालूम को मुता तवर जुमले सही माना मालूम शे. वक़तल दाऊद जालूत कतल का दाऊद अलैहिस्सलाम सो क्या कतल को जालूत कतल को मुता चिता अरब ज़दा कि नु पर दाऊद दुबा नियलता ज़म्मदा نو تا دا پته ولګي چې دا داوود دلته فاعل را قاتل او قتلون کې څوک دا داوود دی او دا قتل شوی څوک دی جالوت نو کدي شری وای چې قتل داوود جالوت نو بیا معنی غلطه ک بیا جالوت راولګي داوود دی په قتل ک نعوذ بالله من ذلک دی وجنا دا پیجندل پکاري دا نن سبق شو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.